ستا په بېلتون دومره غمجن یمه چې حد نه لري، له تاسو دومره ګیلمن یمه چې حد نه لري. انا لله و انا الیه راجعون. د ګیلمن وزیر دغه خبر به تاسو ټولو کتلی او ټولو به اورېدلی. د ګیلمن وزیر ملګري دغه پوسټ کړی دی چې تاسو خبر یې پوښتنو، تاسو خبر یې چې ګیلمن وزیر خپل کور ته روان دی، خپلې مور ته وړی کېږي، خپلو خویندو ته وړی کېږي او خپلو بچو ته او خپلې ښځې ته وړی کېږي، خو ژوندی نه، مړ ورته وړی کېږي. ګیلمن وزیر د دې پښتونخوا نه، د دې پښتنو نه ګیلمن لاړی. د هغې دغه مور به څه صورتحال وي؟ د هغې د مور د زړه نه یو الله خبر دی. د هغې دغه شپږو خویندو له به دغه جواب څوک ورکوي چې ویل یې داسې چې په دغه خویندو باندې زه ډېر زیات ګران یم، ځکه چې د ټولو کشر یم. په دغه مور زه ډېر زیات ګران یم، ځکه چې زه د مور کشر نازولی زوی یم. د هغې بچو له او د هغې کورودان له به څوک څه جواب ورکوي چې ګیلمن وزیر څه شو، چېرته لاړی؟ نشته د چا څه یو جواب هم چې دغه خاندان له جواب ورکړي او د دغه خاندان له تسلي ورکړي. د هېڅ چا نه ګیله نه کوو، بس د هغه ذات نه به غواړو چې الله زموږ په دې خاوره باندې، زموږ په دې پښتنو باندې رحم وکړي او زموږ په دې پښتونخوا باندې امن راولي. د ګیلمن وزیر ورور هغه ویډیو مې کتله، ډېر زیات زړور انسان دی او ډېر زیات ماشاءالله الله پاک ولې ډېر زیات صبر او استقامت ورکړی دی. ډېر زیاته ښکلې حوصله ولې الله پاک ورکړې ده. د هغې خبرې مې واورېدلې، خو الله دې د هغې مور له د دغې د شپږو خویندو له په کوم باندې چې ګیلمن وزیر ډېر زیات نازولی او ډېر زیات نازبین پې و، د هغې مور او د هغې خویندو له او د هغې چې کوم کور والا ده، د هغې چې کوم بچي دي، هغوی له دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. یقینا چې ډېره زیاته ګرانه ده، پښتون دې چېرته نه مري، پښتون دې چېرته نه مري.